چې ته پرېږده او دا به زما شي او زه به یې پرېږدم او دا به ستا شي مارچی کوي دا د دلتوب وخت راغلی دی دا د بې غیرتوب وخت راغلی دی چې زنانه او مارچې پکې په غټه سطح باندې شروع دي ته یې پرېږده ما ته او زه به یې پرېږدم تا ته یو بل ته یې پاس کوي را پاس کوي او دا لبه شروع ده دا کومه لبه ده نو زلیخا دا د هغې له طرفه په یوسف علیه السلام باندې الزام و دا څومره لوی مصیبت و یوسف علیه السلام څومره لوی خفا او پریشان و بیا فیصله چا وکړه چې څوک راغی هوښیار سړی و وشهد شاهد من اهلها هوښیار سړی راغی وی ګوره د ده دا کمیس وګورئ کمیس شلیدلی و یوسف علیه السلام لی جامې شلولې وي که جامې د مخې طرف نه شلیدلي مطلب به دی چې ده حرکت کو او هغې دفاع کو له ځانې بچ کو د ده جامې د مخې نه ځکه وشلیدې او کنه د شانه شلیدلی نو مطلب به دی چې یوسف علیه السلام ځان بچ کو هغه خپې وباسلې د دې د خوا نه تښتېده او دې ورپسې لاس اچو چې کمیس وکتې شن هغه د شانه شلیدلی مالک پخپله ومنله ښځې پخپله بیا ومنله وروستو چې ولقد راودته لبه ما کې وه خاوند یې وی انه من کیدکن چل ټول زنانو کې دی او هغه زنانه چې کومې راغونډې شوې وې زنانو هم شهادت کړی و ګواهي کړې وه په دې خبره باندې چې دې زنانه زموږ مخکې اقرار کړی دی چې څه لبه ده نو دا زما د غاړې ده دا په یوسف علیه السلام باندې امتحانات نه دا سختې نه وي دغه شانتې د یوسف علیه السلام نه وروستو بیا ګوره ایوب علیه السلام یادیږي د ایوب علیه السلام بیماری چې خلکو کې مشهوره ده چې 18 کال هغه بیمار دی او په کټ باندې پروت دی څنګه بیماری ده زمونږ دا خلک ول رضانه بیماری هم جوړې دي په خپله طبیبان هم دي په خپله ډاکټران هم دي د ځانه بیماری هم جوړوي او د ځانه وله علاجونه هم کوي څوک وي چینجي او دا به چینجي غورځېده او ایوب علیه السلام به هغه بیا راوچتو دا ټول دروغ دي دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته او نه داسې کرکجن مرضونه بیماری الله په پیغمبرانو راولي په پیغمبرانو باندې الله پاک لکه لیونتوب لکه د چینجو ده داسې بیماری دا الله پاک په پیغمبرانو باندې نه راولي دا دروغ دي خو بهرحال بیمارو ډیره زمانه بیمارو په کټ باندې پروتو یوازې بیمار نه و زامن چې څه هغه ټول مړه شوي دي او هغه مال او دولت چې ورسره و ډیر مالدار مو هغه مال او دولت دی نو هم ټول تللی فقیر شوی دی یو د مالدارۍ په ځای باندې پې فقیري راغلی را بچي او زامن چې کوم و هغه هم الله اغوستي د دنیا نه تلي دي بیماري راغلی را څوک شته نه یو ښځه ده زنانه ده چې هغه څه خدمت کوي هغې ته هم شیطان د وسوسې په طور باندې ځان رساو ایوب علیه السلام الله ته وی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا الله پاکه بیمار ما یا الله ترا باندې رحم وکړي یا الله په هر چا چې رحم کوې نو ته به یې کوې یا الله په ما چې رحم کوې نو ته به یې کوې او مسنی الشیطان بنصب و عذاب شیطان را رسیدلی دی زما کور کې وسوسې اچوي زما ښځې له عقیده خرابوي زما ښځې ته وسوسې اچوي چې داسې تعویض وکړه ځکه چې په انسان باندې سختې راشي تکلیفونه راشي نو دی بیا وي دا ځای به تعویض تړم دې ځای به تعویض تړم مرۍ ته به تعویض تړم هغه ځای سړی د کوډې راوباسي هغه ځای سړی د منترې راوباسي هغه ځای سړی د خپو ته تارونه تړي هغه ځای سړی د تیغ بندۍ کوي هغه ځای کې بل سړی راوتېری هغه چې دی نو ګیدړ سانګې کوي هغه ځای کې بل راوتېری هغه بند تعویض کوي دا قسمه قسم لبې انسان باندې چې کله سخت راشي نو د انسان دې غاړې ته پام شي خیال شي نو ایوب علیه السلام به یا الله پاکه شیطان او الله د هغه بیماری لرې کړه او هغه تکلیف ختم کو دا په پیغمبرانو تکلیفونه راته یادوم د دې دپاره زه وایم مونږ وایو په مونږ تکلیفونه دي مونږ وایو پیسې ډېرې نشته مونږ وایو مال کم دی مونږ وایو مونږ باندې مشکلات دي بیماری دي مونږ وایو مونږ باندې سختې راغلي دي راځئ چې د پیغمبرانو دا سختې وګورو د پیغمبرانو سختې
زما او ستا د سختو نه د تکلیفونو نه د هغې هغه تکلیفونه ډېرو سوچ کوه دې وخت کې دا سخت او تکلیف په دې